د شمال ریډیو قدرمند اوریدونکو کتونکو تاسو ته پته را چې د شمال ریډیو 4مه کلیزه مانځلی کېږي سټوډیو هم ډیکوریټډ شوې ده. سایل صاحب تاسو ته دا وایم چې تاسو ته دا ډیوټي حواله شوې وه چې سټوډیو ډیکوریټډ کړئ. څومره کار هم پکې وکړو، څومره به پکې نور کوئ؟ ډېره زیاته مننه شاه خالد صاحب، شکریه. د کتونکو هم مننه کوو. څنګه چې تاسو ویل چې 14 اګست را روان دی، د یوم ازادۍ د ازادۍ دغه ورځ به نمانځو. ورسره په دغه ورځ باندې د شمال ریډیو سالګرا هم ده او دې نه علاوه اختر هم را روان دی. نو درې خوشحالۍ به نمانځو، درې خوشحالیانې به نمانځو. نن چونکې ما ته یو ټیو والا شوې وه چې د شمال سټوډیو چې کومه ده په هغې کې تاسو هغه ښکلاګانې پکې را جوړې کړئ او دغه شانته ډیکوریشن پکې وکړئ، څیزونه پکې ولګوئ. نو کافي کوشش هم کړی دی او بهرحال مزید هم پکې کار کوو. نو څنګه تاسو کتونکو ته وښودله، خپل مات ګډ کوشش مو کړی دی او کوشش به نور هم کوو چې کوم مېلمانه چې زموږ راځي عزتمند، چې هغوی د دې ځای نه ډېر ښایسته یادونه ویسي. او زما په خیال دی چې کوشش به کوو چې نور یې مزیدار وکړو. سایل صاحب چونکې د خوشحالۍ موقع ده او ستاسو تعلق هم د ادب سره دی، نو په دې خوشحالۍ په موقع کې یو وړه شان ټپه یا ټپیزه ښه وایي چې که تورې جامې ستا سره خوند کړي، که تورې جامې ستا سره خوند کړي، نو ما هم ګلونه په لمنه کړي دي نه. ډېر ښه دی، ډېرې مهرباني شاه خالد صاحب، شکریه. مننه هم ستاسو.